آیات خان ګورنر و شیرپو ته راغلی و ته لاړو 3 سپین ږیري ناست وو آفتاب آیات خان تاوېده هغه ورته آیاته کښېنه سپین ږیرو ته یې ویل چې تاسو ناست نو زما دا جرأت شته چې زه کښېنم په دې کې ورو خبرې وشولې چې وشولې خبرې نو په دې کې شیر حبیب لالا ورته اوس مړ دی الله دې وبخي چې راځي زمونږ ورته یې ویل تقریبا چې دا تلي ځوان بل را پاڅېدلی نه دی چې زمونږ کنځلې را نه دي کړې چاته لکه سخته نه ده ویلې که یو سړي ورته سخته ویلې ده خو هغوی ځان نرم کړی دی د هغه خو یو ځان له جدا انتظام شروع د جیم او د شیرپو په منځ کې نو هغه ورکرو څه بل شان انسان و کله چې ګورنر و زما څه کار راغلی و سیده ورپسې تللی یم ځای ته قسم په خدای ګورنر هاوس ته ګواه مې شته دی زما د ماما زوی دی یعقوب د ګولیاګانو را سره هغه چې مونږ په کومه طریقه باندې په ډیل کړو نو درته نشم ویلی خدای دې وبخي او دعاګانې به ورته کوو انشاءالله او خدای دې د باقي کوم پسماندګان چې دي نو دا به انشاءالله په 14 تاریخ باندې به ټول ورځو دعا به کوو الرحمن الرحیم لکه آیات خان داسې یو سړی و چې موږ سره ډېر ښه وخت تېر کړی دی په 69 کې په 68 کې موږ د هغوی سره لکه نوکري کړې ده په دې باغ کې په دې پټي کې او بیا د هغه چې کله بټو صاحب کله سیاست ته ووتو نو بیا هغه چې کوم دی نو بټو صاحب راغی یو مازدیګر کې یو نیمه ګنټې ټیم له راغلی و او هغه بیا لاړ او موږ په دې باندې د هغوی ښه لکه خلکو پې ګلونه چینډل او ښه دغه کول او ایاز خان چې کله ګورنر شو نو ډېر زیات کار یې خلکو له کړی و ډېر ښه لکه هر چا سره د غریب سره غریب و د مالدار سره مالدار و تکبر پکې نه و یو دغه پکې نه و یو مړه خبره پکې نه وه د هر غریب سره به ښه جان ساته زمونږ له ډېر زیات ښه موږ سره ډېر ښه مینه و محبت کوو یو ورځ یې قسم دی زه موږ لکه هر چا سره بیا بېل بېل ملاقات کوو زه ورته وایم خان خو مې یو ځل د خلکو ته خبره وکړه چې به دا ټول یو تاند وایي زما به غوسه وي زه به په غوسه کې یم چا ته به مې زیاته خبرې وي ټولو خلکو په مخ کې به دا بېعزته شي نو وایي زه هر چا سره په دې وجه باندې بېل بېل ملاقات کوم په هغه وخت کې عبدالمنان د هغوی منشي و حیات منشي د هغه و که نه د عبدالرحیم دی او دا معین وي دا ټول اسلام خان کاکا دی بابا دا ټول منشیان خو لکه زمونږ سره ډېر ښه وخت تېرېدو 14 تاریخ به انشاءالله برسي او انشاءالله موږ به خپل کار هم بندو او څومره زمونږ چې د کلي خپل کسان دي او د ګاونډ کې به مو وینا کوو بل ته به مو وینا کوو زه به انشاءالله دا زموږ خپل کار زموږ که د هر څه کوو زموږ د علاقې خان دی زمونږ پې سامنا شته او به دغه زمونږ خبرې وي او انشاءالله چې بیا به موږ خپل دغه کړو حیات محمد خان چې کوم دی نو د غلام نصر خان زوی و په 1967 کې پیپل پارټي کې بټو صاحب سره شامل شو او لومړي ځل باندې هغه ګورنر او سینیر وزیر پاتې شوی دی د هغې نه علاوه د پارټۍ د صوبایي صدر هم و د پیپل پارټۍ او ډېر ښکلې کارونه هم کړي دي دا هسپتال شو داسې سویګي شو دا هغه وخت یې هغه هم راوستی ګورې ښه دلته نو پېښور هسپتال او د حیات آباد ډېر ته طرقې کارونه دي دا چې د بوچې دغه پول دغه بیار ګړې منډې والا پولو داسې ډېر کارونه یې کړي بجلی انتظام آفتاب خان چې کوم دی نو سم کړ د هغه نه هم زیات کارونه کړي دي حیات محمد خان شیرپو چې کوم دی په 7 فروری باندې مازدیګر 4 بجې شهید شوی او په 8 فروری په سبا 2 بجې جنازه وه د مزار سره خوا کې او په هغه جنازه کې دونه خلکو دغه کړي وه چې په هغه زمانه کې دونه خلک نه وو او په لکونو خلک په جنازه کې شامل وو دا غونډه مخبره جنازې نه ډکه وه راتلونکي برسي چې کومه ده د 2023 دا په 13 فروری د ګل په ورځ باندې ده عوامو خلکو ته او خاص کر د شیرپو او د هوارو خلکو ته دا دغه کوو چې خامخې راشي او د 10 بجو نه راشي دا نه چې مازدیګر راشي ښه په وخت راشي چې بل ځای نه برسي مونږ کامیابه کړو مخکې هم کامیابه شوې ده د دې هوارو د شیرپو د خلکو په دغه سره دا خلک به د پکو په سر باندې 2-3 دي چې څونه کسان دي ټول به راځي او دا برسي به کامیاب الله تعالی وبخي زمونږ مشرانو داسې میت دي لکه اوس مې کور کې خپلې زنانو ته وایي چې یاره دا اته سره 48 برسي ده 48 او زما داسې یاد شي لکه دا سات کله چې هغه غریب په هغو سره الله دې وبخي نو زمونږ د مشرانو سره اډوان او دغه ځای کې د توصیف دي دغه ځای کې ټول ناست وو او اډوان یې په لاس کې نیولې او ژړلې او بل زمونږ والد صاحب هغه به دا خبره کوله چې یاره زه به بوجره وښکاره شوم نو حیات خان موږ له چې کوم دی د کور نه رامنډې والې دوسۍ نه بیا رامنډې والې
موږ په هغه باندې په ستړي مشو کې په دغه کې مخکې شوي نه او یو کس په هغې کې نه وو او موږ ته به یې ستاسو څه کار دی نو موږ د هغه نه ډېر متاثر یو زموږ کشران ته متاثر دي موږ د خپلو مشرانو د باره کې وصیت کړی چې خانان به نه پرېږدي او الحمدلله تر د مرګ د ټیمه پورې زموږ همدا پارټي ده او کله چې بیا موږ موږ به خپلو بچو ته وصیت کوو چې زموږ دا خانان دي که د دوی کشران د کار سره ټول خانان د شرپو برسي به انشاءالله داسې کامیابو لکه څنګه چې سړی د کلي مشر د کور مشر دا سکندر خان دی برسي نه راځم خپله برسي ده او ناظم صاحب راغلی